په حیوان کې کم ځایونه به نه خورو. بعضې مولیانو ویلي دي لری مکروه دی، پړپوس مکروه دی، دا تړو دا پیپ مکروه دی، د نر حیوان د ګډ د غویي خصیتین یا انډې مکروه دي. د ملا په دې تیر کې دا سپین مازغه دي آرام مغز ورته وایي دا مکروه دی. زنانه قرباني کولی شي که نه؟ چې زنانه ذبحه کوي چاړه راکاږي. بخاري شریف کې حدیث دی، یو زنانه وه ګډه مړه کېدله، هغې سره چاړه نه وه، یو تیږه او کمر یې راواغسته تیره کاڼې او ګډه یې راونیوله حلاله یې کړله، خلکو نه خوړله. وایي زنانه په لاس ذبحه شوې ده، زنانه حلاله که کړې ده، موږ د دې غوښه نه خورو تر څو چې د رسول الله علیه السلام نه تپوس وکړو. چې رسول الله علیه السلام نه تپوس وشو، هغه ورته وفرمایل چې بالکل د دې غوښه خوړلی شئ. زنانه مسلمانه ده، خو زنانو کې جرأت لږ کم دی، زړه پکې کمی، قرباني یا وینه یا چاړه ته برداشت کمی. که یو زنانه جرأتمنده ده او وایي چې زما دا څاروی دی او تاسو یې راته راسملوئ او زه پې په خپل لاس چاړه راکاږم، نو بدست مبارک دې پې چاړه راکاږي، د دې قرباني د دې غوښه د هر څه صحیح دي. بله خبره، هغه حیوان چې په هغې کې ماشوم دا بچی وي، حمل ولري، رسول الله علیه السلام فرمایي زکات الجنین زکات امه. یو حیوان دی راوستی دی، تا ته پته نه وه یا پته وه، او د دې حیوان په خېټه کې بچی دی، حمل لري، چې کله دا حیوان ته حلال که د دې قرباني جایز ده. خو دې کې چې دننه کوم بچی دی، که هغه بچی مړ راووته نو د هغې مړ خوړل ستا دپاره جایز دي. ولې؟ چې په مور یې چاړه راغستلی شوه، مور یې کله ذبحه شوه، نو رسول الله علیه السلام فرمایي بچی ورسره په خپله ذبحه شي. او که چېرته دغه بچی ژوندی و بیا به چاړه راکاږي، او که مړ او مور یې ذبحه شوې وه د دې بچي خوړل جایز دي. خوښه دې ده، که زړه دې نه مني هغه بېله خبره ده، خو په چا به یې حرامې نه، که چا خوړلی شي. نو د دې سره بله خبره، په حیوان کې کم ځایونه به نه خورو. بعضې مولیانو ویلي دي لری مکروه دی، پړپوس مکروه دی، دا تړو دا پیپ مکروه دی، د نر حیوان د ګډ د غویي خصیتین یا انډې مکروه دي. د ملا په دې تیر کې دا سپین مازغه دي آرام مغز ورته وایي دا مکروه دی. دا خبرې چې چا کړې دي په قرآن او په حدیث کې په دې باندې هیڅ دلیل نشته. دا زما استاد طبیعت خبره ده. ته ورشه، بعضې لرې په بازار کې خرڅېږي چې 10 بجې ورنشي 10 پورې د هغه دیګونه ختمي. موږ پانچیو باندې ځان وجنو، څومره په شوق خورو، خو په عربو کې سپک شی په حیوان کې پانچې وي. عربو به د سپکوالي مثال د پانچو سره ورکو. دا د طبیعت خبره ده. نو چې کم شي سپکې ستا خوښو حقه خوره. صرف 2 ځایونه چې هغه عورتونه وي، هغه د هیڅ چا طبیعت نه مني، هغه ځایونه ګنده د هیڅ چا نفس نه مني. باقي د نر حیوان خصیتین اڼې یا انډې خوړل، که د چا زړه مني خوړلی شي، او که زړه دې نه مني چا خوړلې په چا یې مه حراموه. دا خو شوق دی، څوک به لرې په شوق باندې خوري، څوک به کلیجي خوري. پاتې شو دا آرام مغز، قصابان لګیا د ملا د تیر نه دا ښایسته مازغه راټول کي او دکان سره سپی تړلی هغه ته واچي. ولې وایي دا آرام مغز دی؟ لږ د ډاکټرانو نه هم تپوس وکئ، دا حرام مغز نه دی چې دا حرام دي، آرام مغز دی. دا دماغو ته آرام ورکوي، د دماغو د آرام رغ دی، حرام مغز نه دی چې دا حرام دی. منګه د آرام نه حرام جوړ کړی دی. څه خبره خو د چا پاتې نه ده، د چا څه تپوسي کولی شي. بالمازه سړي نه ځان وساتئ قربان. شابه دا ضروري خبره وه.
د کم حیوان چې خکر ماتي خکر د خکر دوه طرفه دي یو د لاندې غوښه لکه زمونږ نوک دی لاندې غوښه د بره نوک دی خکر هم دغه حساب دی که لاندې غوښه کټ و قرباني پې نه کېږي او که بره دا نوک او دا کلک شیز ماتو یوې غټو بلې وړوکې او بالکل پې قرباني کېږي دویمه خبره لکۍ د لکۍ چې کوم ځای باندې ختمیږي اډوکې آخري که د دې نه لاندې ویښته کټو قرباني پې کېږي او که لکۍ په ملا کې کټ وه قرباني پې نه کېږي ښه جي په دې باندې به بس کو ټیم پوره دی او سقاوي والا ښه مسلمان دی سوچه مسلمان دی خو سقاوي والا د یو کارو کې چې ګیرې د نه خرې خلکو له باقي د غسل ځای جوړ کړی دی ویښته واړه کوي قصبګر سره نایي سره دا زمونږ ورونه دي موږ ټول د بابا آدم علیه السلام بچي او هغه د خاورې نه پیدا دی په اسلام کې به دا خبرې نه چې دا قصبګر او دا نایي د نایي سره د سقاوي والا سره د دې ټولو سره قرباني کیږي ځکه چې خو په دې شرط چې بالمازه نه او مشرک نه په عقیده کې شرک نه